چې د ده دواړو انډوالانو ته دواړه ورونه ول الله تعالی 18 کاله بعد اولاد ورکوي و تا ته الله اولاد نه درکوي تا ته الله شفا نه درکوي ته ولې مایوسه یې ته ولې بېبسه یې ته ولې ګبراو یې ته ولې پریشانه یې ته ولې د مایوسۍ په دنیا کې ناست یې ته ولې دی وایه چې ډاکټران ما ته جواب راکړی دی ته ولې وایه چې زه نه جوړېږم ته ولې وایه چې خلک ما ته پیغورونه راکوي زه نه جوړېږم زما فرق نه کېږي زه ډېر ګرځېدلی یم ډېر ستړی سوی یم ډېر دلېدلی یم ډېر ځپلی یم زه تا ته دا خبره کوم زه هم ته دغه د مایوسۍ خبرې ختم که د همت لستوڼي راټول که چې د ده انډوالان چې دوه ورونه ول دا شخصیت نن زموږ سره موجوده دی ستا چې کوم دوه انډوالان ول یعنې ستا انډوالان ول هغه دواړه ورونه دي د هغه دواړو چې اولاد نه ول یوه علاج وکړي دواړو ته الله تعالی شفا ورکړل دواړو ته شفا الله یوه یوه علاج وکړي هغه تا ول هغه ته الله شفا ورکړله بیا دویم علاج پسې وکړي دواړو ته بس الله یوه ته ستا دوایي ورکړه هغه به نیم الله شفا ورکړه دا بل دویم چې راغلی هغه ته ستا دوایي ورکړه هغه ته م الله شفا هغه ته دوی به ډېر ګرځېدلي وو ډېر به ستړي سوي ډېر علاجونه به یې کړي وو ډېر ګرځېدلي او چې ستا خپل ماشاءالله دې ستا خو بیا ګر څه وس دي مبارک شه چې ستا دوه بچیان سوي دي ستا دغه بعد بیا وقفه راغلې د اولاد چې د هغه نسته یعنې ته وایې چې زه د هغه علاج کوم ته به هم ډېر ګرځېدلی زه ډېر ګرځېدلی او هغه ورونه چې کوم دي هغه به ډېر ګرځېدلي وو هغه هم ډېر وګرځېد هغه ملتان ته هم لاړو زه ګر سره ملتان ته تلم زه راوګرځولم هغو راوګرځولم ته به حکیم صاحب له ورځې هغه زما په یاد دي د هغه یوه ورور علاج ما ور وکړي هغه ته الله اولاد ورکړي بیا بل ورور یې راغلی پر دا ځای باندې ناست و زنانې مو سره ولې بیا هغه علاج ما ور وکړي هغه ته الله شفا ورکړله زه ته دا خبره کوم زه وایم که ته د شوګر مریض یې که د کولیسټرول مریض یې که د یوریک اسید مریض یې که د تایرویډ مریض یې که د بلډ پریشر مریض یې که د هر قسم ستا مردانه پوشیده امراض یې ته وایې چې زه نسم ویلی ته هر قسم مسلو مسایلو سره چې مخامخ یا د هغه رقم زنانه پوشیده امراض یا د هغه رقم د کترو مسلو مسایل یا د هغه رقم د اعصابو مسله یا د هغه رقم چې کوم دی د قبض بواسیر د هر قسم موزي مرض ته خو د خپل مرض واره ماته بیان کړه چې زما مرض دا دی دا مرض ما څه ګر څه نه لرې کېږي دا مرض زما ژوند یې راخوړلی دی د دې مرض د وجې څه پلاني مرض هر مرض چې د پلاني بیماري د وجې څه ماته ګر څه اعصاب وسواس راولوېدل زه تا ته دا وایم زه هم که د هر موزي مرض سره مخامخ یو ته شکر دی خو زه ژوندی یم دی خو نه دی چې زه د دنیا څکللی یم شکر دی خو زه ژوندی یم هر موزي مرض سره مخامخ یې په پخواني نسخو سره زه ستا علاج کوم په هغه نسخو سره ستا علاج کوم چې په کومو نسخو سره د مدینې جانان سرور کائنات احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم خوش کړي دي او علاج یې په کړی دي او د هغه رقم صحابو استعمال کړي دي او زما استادانو استعمال کړي دي په هغه نسخو سره ستا علاج کوم د طب په دنیا کې ستا علاج کوم د جامع په دنیا کې ستا علاج کوم کوشش کوم چې په کومه طریقه سره ستا علاج وسي الله ورته ته خوشحالي در نصیب کړي الله ته شفا در نصیب کړي ګوره چې د هر قسم نعمتونه دي مګر چې ستا په دردو په ویو په تکلیف باندې اخته نو بیا ته څه کوې دنیا د نعمتونو دا شان بیا ته څه کوې چې ته جوړې هر څه چې دی هغه د روغ صحت سره ښه خوند